دیر چې دا سړی د فرض مانځه نه پس ووایي. عام طور خلق وایي خدا کم چې نه وایي نو تاسې هم وایي. تبلیغیان خو اکثر وایي خو پکار ده چې ټولې وایي که نه دې باندې سړی ستړی کېږي چې فرض مونځ وشي. ته خبرې په دې څه میلاویږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا چا اووي غفرت خطایاه وان کانت مثل زبد البحر. صحیح حدیث تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې دا چا فرض مانځه نه پس اووي نو الله به ګناهونه ختم کی. وان کانت مثل زبد البحر اگر که دا ګناهونه د سمندر د زګ عمره ډیري، د سمندر د زګ عمره ګناهونه دي خو چې دی مانځه پسې اووي 33 پیرې سبحان الله، 33 پیرې الحمدلله، 33 پیرې الله اکبر، 99 شو سلم لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. فرض مانځه پسې دا اذکار کوئ، دې ډېر فواید دي. معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمائی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس نه اونیوم، د لاس نه اونیوم. معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمائی بیا راته وی چې زما د الله په ذات قسمی معاذ تا سره ډېره مینه کوم، تا سره ډېره مینه کوم، ته مې ډېر خوښ یې معاذه. بختور صحابه چې نبی علیہ السلام ورته ته مې ډېر خوښ. یو ته به وی راځه تا ته ټولې د راز خبرې کوم. رازدار صحابي حذیفه رضی الله تعالی عنه دی رازدار صحابي، ټولې د راز خبرې ورسره پرتې. یو ته یوه ډیوټي بل ته بله، یو ته یو اعزاز، یو د بل نه ښکلی بل د بل نه ښکلی. امام الانبیا یو فیرو فرمایل وی لکل نبی رفیق، وی ای صحابو د هر نبی یو ملګری نه، د هر نبی ملګری. ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان، وی زما ملګری به په جنت کې عثمانی ښه رضی الله تعالی عنه. عثمان ژوندی دی او امام الانبیا فرمایي دا زما د جنت ملګری دی، دا زما د جنت ملګری دی. صحابه کرامو ته یو ځل وفرمایل صحابو د هر نبی یو دوه وزیران نه، دوه وزیرانی که نه معاونین چې ورته وی معاونین. وی زما دوه وزیران په اسمان کې دي، دوه په ځمکه کې. دوه وزیران مې اسمان کې دي جبرائیل او میکائیل، او دوه مې ځمکه کې دي ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما. دا دوه مې اسمان ځمکه کې دي او جبرائیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام وی دا دواړه مې اسمان کې ملګري دي او دا دوه مې دا ځمکه کې ملګري. حدیث مبارک کې راځي وی عثمان رضی الله تعالی عنہ داسې تېرېدو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا صحابي به جنت ته ځي. وی اشاره ورته وکړله. بل صحابي وی ما عثمان رضی الله تعالی عنہ راونیو، داسې مې نبی علیہ السلام ته مخامخ کو چې د الله حبیبه دی یادی، وی چې دقه عثمان یادوم چې دی به جنت ته ځي رضی الله تعالی عنه. نو بختور صحابونو چې نبی علیہ السلام د لاس نه ونیو ورته وی والله زما دې په الله قسمي معاذ ډېر مې خوښې، ډېر مې خوښې، تا سره مې ډېره مینه ده معاذ. خو یوه خبره درته کومه دا همیشه کوه، دا همیشه کوه. دا څومره قیمتي خبره. وی دا دعا همیشه کوه معاذ چې وی کلم فرض مونځ وکړې نو دا وایه اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. معاذ وی دا مه پرېږده، تا سره مې ډېره مینه ده او دا به خامخا وایه. ګورې اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. الله د خپل یاد توفیق راکه چې تا یادومه. و شکرک الله د شکر توفیق راکه چې د بندیانم شکر ادا کوم او ستام شکر ادا کوم. و حسن عبادتک
او الله د بهترین عبادت توفیق راکا چې ښکلی عبادت کوم. نو دی معاذ رضی الله تعالی عنه له یوه ډالۍ ورکړله، یوه تحفه ورته امام الانبیا د محبت ورکړله، هغه مونږ ته را ورسېدله. نو چې لازمي فرض مانځه نه پس د دغې تسبیحات هم کوو او دا دعا م غواړو. صحیح احادیثو نه ثابته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته ورکړي دي. به هر صورت فرمایي و اخوانهم. نو چې کله دی ته د شیطان د طرف نه وسوسه ورسي نو تذکرو، نو دی یاد کی الله، د الله یاد شروع کی. دا د نیکانو نښه ده. بل علما وایي د تذکرو معنی دا ده چې شیطان ورته وسوسه ورسي نو دی ځان ته جهنم مخې ته کي چې دا سزا به بیا خورمه، که دا کار مې وکړو نو دا سزا ده. ځان ته وعد او وعید مخې ته کي او ځان ته د اخیری انجام مخې ته کي چې دا ګناه وکم نو انجام به دی. نو تذکرو دا د متقیانو صفت دی. فاذا هم مبصرون، پس په دغې وخت کې دی پوهیدونکي خلق دی، بصارت والا خلق دی، ځان د شیطان نه بچ کی. و اخوانهم، او رونه د شیطانانو چې دي، رونه د شیطان چې دي، یمدونهم راکاږي دوی لره، او رونه د شیطانانو راکاږي دوی لره فی الغی په ګمراهۍ کې، ثم لا یبصرون، بیا دی کمی نه کوي په ګمراهۍ کې. که شیطانان تی مراد شي نو وسوسو کې کمی نه کوي، او که مراد تی نه د شیطانانو دا منون کې دي نو په ګناه کې کمی نه کوي. نو شیطانان په وسوسو کې کمی نه کوي او دا منون کې چې دي نه دی په ګناهونو کې کمی نه کوي. شیطان ورته ګناه مخې ته کوي او دوی کوي. فرمایي و اما ینزغنک، که ورسیږي تا ته د طرفه د شیطان نه نزغن وسوسه، نو فاستعذ بالله، نو اونیسه پناه په الله تعالی سره. انه سمیع علیم، بېشکه دغه الله ارس اوري او پوه دی. ان الذین اتقوا، هغه کسان چې یریږي د الله نه، اذا مسهم طائف من الشیطان، کله چې دی ته ورسیږي څه وسوسه د شیطان نه، تذکرو، نو یاد کړي دوی الله لره. فاذا هم مبصرون، نو پس دی په دغې وخت کې پوهیدونکي دي. و اخوانهم، او رونه د شیطانانو، یمدونهم راکاږي دی لره فی الغی په ګمراهۍ کې، ثم لا یقصرون، ثم لا یقصرون، او دی بیا کمی نه کوي په ګمراهۍ کې.